أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدفع به آخرين. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن دغه مدرسه انوار العلوم د ماشومانو دستاربندي ده. مخکم زرا غلی مو خدای اجتماع داس یو کوڅه کې دننه او نن یو واره بیا دغه مدرسې د ماشومانو په دستاربندۍ کې شریک شو. ګڼ شمېر ماشومان د دې مدرسې نه فارغ شوي دي چې په هغې کې حافظان هم شته او ناظره خوانان هم شته، او دا خواري او محنت محترم کشر جناب مولانا قاری ظهیر احمد صاحب کوي. الله پاک زمونږ د علماو نه او د قاریانو او د حافظانو نه د دین او د قرآن خدمت لي. د دې برخوردار نه خدای پاک مولانا ظهیر صاحب نه ستاسو په دې علاقه کې الله د قرآن خدمت لي، او دا ماشومان چې مخې تاسو وینئ هلکان هم دي پکې او ماشومان جنکۍ هم دي پکې. الله پاک دې بچو ته د دې مولانا صاحب د برکت نه د قرآن رڼا ورسوله، او ګڼ شمېر کورنۍ هغه د قرآن شریف په رڼا باندې روښانه شوې. زما وروڼو، قرآن شریف د الله پاک د طرف نه یو نازل کتاب دی او د ډېر لوی عظمت او د ډېر لوی برکت کتاب دی. الله پاک په خپل قرآن شریف کې فرمایي: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، چې هغه ذات چې د ټول مخلوقات رب دی دا قرآن هغه نازل کړی. إِنَّهُ لَتَنزِيلُ الله یا لتنزیل الرحمن لفظ استعمال نشو، رب العالمین استعمال شو او تنزیل لفظ استعمال شو. دې کې د قرآن لوی عظمت ته اشارت دی چې قرآن د چا جوړ شوی خبرې نه دي، څه ناول یا د واقعات او د قصو کتاب نه دی، د مشغوله کتاب نه دی، دا د بره نه نازل شوی دی. او کم ذات نازل کړی دی؟ کم چې د دې ټول مخلوق رب دی، کم ذات چې دا ټول مخلوق پیدا کړی دی او لوی کړی دی، او کم ذات چې دا ونه او دا بوټي پیدا کړی دی، غرونه پیدا کړی دی، او کم ذات چې د انسانان او پیریان او فرشتې پیدا کړی دي،
هر چا له خپله نشونما ورکوي. بیا راوړی چا دی نزل به الروح الامین، هغه چا راوړی دی چې هغه روح دی، هغه زمونږ د دین او د اسلام او د مذهب او د شریعت روح دی. روح د دې ټولو زندگی دا په وحی د وحی راوړلی ده او امین دی، خیانتګر نه دی چې الله وله کم پیغام ورکړی دی په هغې کې د ویښته برابر کمې زیاتې نه کوي، هغه رسول الله مبارک ته راوړي. او مقصد یې څه دی چې پیغمبر له راغلی دی؟ لتکون من المنذرین، چې ته دا خلک د اخرت د ځنکدن د قبر د عذابونو نه ویری. د پیغمبر مبارک لومبی دعوت هم دقه دی چې کله الله ورته حکم وکړه چې لاړ شه واصدع بما تؤمر او خلقو ته کولو دعوت ورکه، نو حضور پاک لومبی دعوت هم دغه وچلو چې انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، چې زه د سخت عذاب نه مخکې تاسو یروم چې ځان د دې عذاب نه بچ کړئ. د قرآن ډېر مضامین دي د مارونو، خو د قرآن شریف هغه مضمون چې هغه ډېر فایدهمند مضمون دی او مخلوق ته ډېره لویه فایده ورکوي، هغه انذار دی. او بیا کم خلکو چې د قرآن سره خپل ربط قایم که د مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه بهترین مخلوق بل نشته. زمارونو په مکه شریفه کې چې کله حضور پاک دعوت ورکړ، دو قسمه خلک مخې له راغلل. یو هغه خلک و چې هغوی قرآن ومنه، هغوی له خدای لوی عزت ورکړ. هغه د کشران ولې نو؟ حضرت علی کشر. هغه بې کسه بې څوکه ولې نو؟ لکه حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت عمار، حضرت یاسر. اخذ دی ولی نی؟ حضرت سمیہ. خدای ولا لوړ مقامات ورکړل. او چې چا قرآن ونه منه، که لوی خلک ولی نه دی الله ذلیله کړل، لکه ابو جهل شو، عتبه شو، شیبه شو، ولید شو. دا خلک د منډو خاوندانو، دا د مارکیټونو هغه ځای کې خاوندانو، دا د اوښانو د ډېر لوی مال خاوندانو، دا د قوم سردارانو، خو د قرآن سره دشمني وکړله نو الله ذلیله کړل. یو رکوټې حضرت بلال به درته ووایم، د رنګ نم تور دی، وطنم پردی دی، غریب عجزم دی، د جاموم د غریب درک نه لګي، جامې شلیدلې دي، د سپلو درک هم نه لګي، قوم هم دلته نشته. قرآن یې ومنه. پیغمبر منل څه دي؟ چې دا وحی تعالی راځي ته د خدای رسول یې تا منم. نو الله څونه لوړ مقام ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای بلاله کلما دخلت الجنه، چې کلم ز جنت ته تلې، یو ځل یقظتن په ویښه معراج شوی دی او څه په خوبونو کې منامن شوی دی، نو کلما دخلت الجنه، چې د کلم جنت ته داخل شویم، سمعت خشخشتک امامی، ستا د پیزار کشار ما د ځان نه مخکې اورېدلی دی. خلک وایي که نه، بلال ګرځي په فرش او د پیزار کشار یې اورېدلی کېږي په جنتونو کې. څومره لوی مقام دی. او د ځان نه مخکې پیغمبر، دا نه چې مرتبه د پیغمبر نه اوچته ده، لکه خادم د مخدوم نه مخکې منډې وایي، دی خادم دی. او یو ځل ورته رسول الله مبارک وفرمایل، وی بلال ستا محل ما لیدلی دی د جنت، ستا کور او ستا ښځه مې لیدلی ده. او هغه څنګه؟ و یو قیمتي محل مې ولید، یو یې د حضرت عمر لیدلی و، یو خپل، یو دا یو قیمتي محل مې ولیده. نو ما وی دا محل د چا دی؟ وی دا مخکې چې بني آدم دی ردنه تپوس وکړه.
یو زنانه وه حوره او هغه په یو وله باندې ناسته وه په هغې یې مخ اینځه وی دومره ښکلې وه چې هغې به لپه اوچته کړه او په مخ به یې واچوله نو هغه اوبه به ترې لکه د ملغلرو لاندې تویدلې نو حضور پاک ته تپوس وکړو وی ته څوک یې او دا محل د چا دی وی دا محل ستا امتی دی او دا د هغه دی و نوم یې بلال دی بلال ابن رباح او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار وخړوم راړو دومره لوی مقام ولې خدای ورکړ مکه چې فتح شوه ړومبی بانګ چې په مکه کې ویلې شوی دی په بیت الله کې حضرت بلال ویلی دی حالانکې ده نه چا تپوس وکړو وی ستا ذهن کې دا راتله چې دا ړومبی بانګ به ته وی نه وی ما وی چې دا خو ړومبی بیت الله آزاد شو او بوتان مات شو دا د توحید ړومبی نه دا د شرک نه پس د بیت الله د پاسه د بیت الله په خوا کې اعلانیږي دا به چې ته پیغمبر مبارک په خپله کوي یا حضرت ابوبکر عمر عثمان مقرب صحابه شته هغوی به کوي لیکن رسول الله مبارک تپوس کوي اینا بلال کم ځای دی نو دی ولا راوسته وی بلال اذان به وی نن لومبی اذان بیت الله پاک شو مکمل بوتان ختم بیت الله کې دننه هم د اسماعیل او د اسماعیل علیهم السلام بوتان جوړ کړي ایم مات کړل او بیت الله ووینځه او صفی کړه دا لومبی بانګ دی په بیت الله کې سن 8 هجري د رمضان دی ویلې کېږي لومبی بانګ وی الله رسول ستا خوښه ده کم ځای به وی حیث ما شئت چې کم ځای ستا خوښه وي وی د بیت الله دې سر ته وخېږو نن اذان وکړه د بیت الله د پاس د بیت الله سر ته وخېږو او د بیت الله د پاسه ړومبی اعلان د توحید او اذان حضرت بلال وکړه دا لوی منقبت دی په تاریخ کې مونږ خلک دا نه بیانو دا ړومبی منقبت دی الله پیغمبر بل چاته هم ویلی شو چې اعتراض هم نشو کولی دا بانګ رسول الله مبارک په خپل هم ویلی شو لیکن حضور پاک کوئی کم بانګ چې د بلال په قسمت په مدینه کې رسېدلی دی دا به هم دی وایي چې سبا تاریخ دا ونه وایي چې مکه فتح شو نو په یو مالدار سړي بانګ وی او غریب یې پرېښود د انصاف تقاضا دا ده کم مقام خدای ورکړي کم لوړ مقام حضرت بلال او کله او د مکې خلکو به څومره نخرې پې کولې وهه به په شګو به یې سملو په سینه به یې وله غټې غټې تیږې ښودلې او چې هغه به پې ستړي شو ماشومانو له به یې چامکینونه او چابکې ورکړې وي شا به یې وهی په دې لارو کې به یاره بړبڼ به یې زغلو ښه نو یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره ته نو امیه ته وی دا خرڅی خو نه وی ته پې څه کې دا خو د کار نه دی دی خو دا یو ټکي وی چې الله احد الله یکتا دی او یو دی دی خو د کار روزګار نه دی بس وی که هر څه دی خو به مې را خرڅ کا په څو خرڅی په دومره قیمت وی والا او جوړی ورسره نو امیه ورته وی حضرت ابوبکر صدیق ته وی ابوبکر ما خو ویلی روخیار خو ساده دومره بیکار امرایې دی دومره ګران واغېشته دا خو که تا د دې نه په لږو پیسو مغېشته ما درکاو که تا وی لږو باندې علم ما درکاو ما پې څه کول ډېر ارزان ډېر بیکار امرایې دی په ډېر لوی قیمت واغېشته ابوبکر صدیق ورته وایي امیه ما هوښیار ګڼلې خو ډېر ساده او خطې وی دا مره قیمتي غلام د نه مفتو کې لاړ چې مثال یې نشته وی قسم دی که د دې مو مانګي قیمت تا څومره غوښته ما درکاو د قیمت نه زه خبر یم چې دا څونه قیمتي دی او چې کله واغېشته نو بلال ورته څه وایي وی ابوبکر ځان له دی غشتیم که الله له دی غشتیم واه واه که ځان له دی غشتیم ما ته کار ښایه چې درته کومه او که الله له دی غشتیم ما خدای سره پرېږده بیا ما پرېږده خپل رب ته ما خپل خدای ته پرېږده چې د خپل خدای ته وجاړم او د خپل رب عبادت وکړم وی نه بلاله ما الله لا غشتې ځان له نه غشتې زه ازادې نو چې حضور پاک خبر شو نو څه فرمایل دا جمله د سرو زرو په اوبو د لیکلو ده ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا
ابو بکر زمونږ مشر دی زمونږ سردار او زمونږ سردار یې آزاد کړی دی